پاسېده او برلویانو ټول راپاڅېده اوس چینجې پکې راچوچو. البته که تا کې جرأت وي یا یو رضاخاني کې د احمق رضاخان مقلد کې جرأت وي چې په کارغه باندې انشاءالله خبره وکړي نو انشاءالله راشي زه بیا تاسو ته ستاسو حوالې دروښیم چې تاسو کارغه باره کې څه ویلي طریقه خو د بحث نه ده. نو چې کومه ویډیو هغه رالیږلې وه نو که هغه د سړیتوب و نو بیا ټیک وه که نه نو هغه خو بریلیانو نه ده درلیږلې که نه هغه خو بل نور کسانو لیږلي پاتې هغه چې دی نو هغه پاتې هغه چا په بریلیانو کې هغه نه دی نه دی دغه خدا څوک و هر څوک چې خو بریلی نه دی دغه پاتې هغه یې غالبا درلیږلی دی ما کتلی هم نه دی خو زما خبر د غوږ شه که بالفرض هغه بریلي هم درلیږلي خو د هغې جواب په داسې طریقې سره نه دی پکار په کوم طریقې سره چې تاسو ورکړی د عالمانو جواب په داسې طریقې سره ګوره موږ په خپله باندې د بریلوي عقیدې سره تعلق ساتو په خلکو ردود کوو په وهابیانو هم کوو په پنجپیریانو هم کوو په دیوبندیانو هم کوو ریونډیانو هم کوو ټولو خو د اخلاقو او د حدودو ماتحتې کوو داسې نه چې د هغه زموږ په د دنیاي اعتراضونه دي ټول نه اوس د ټول نه پیله خبره دي دا کړې ده د کارغه متعلق او دې به سره انشاءالله چې اوس په بحث کوم مخکې وزګار یې که نه هلو انشاءالله چې یو 2 ورځې پس تاسو بیا رابطه وکړم 2 ورځې پس او اوس ولې خبر د وکشه اوس فارغ نه یم اوس څه چل دی چې فارغ نه یې نو تا خبره کړې ده او تا ویلي غیر مقلد سره 2 ورځې کې بعد هغه مقلد سره غیر مقلد سره چې د بحث روان دی دغه سره نه دغه زما خبر ته وکړي د هغه سره به د بحث روانې په ګروپونو کې ما د پته دی چې صرف دغه په میسیجونو باندې بحث مباحثې کوئ صرف په رینګ باندې مخامخ تاسو چا سره بحث نه شئ کولی دا ته زموږ دعوه ده او که نه دا ځای دی او مخامخ د سره اوس لګیم بحث مباحثه به کوو که خیري انشاءالله که ویډیو بیان وي خو بیا اکثر سیګنل کار نه کوي ما ته ځکه ویډیو در میلاو نه کوو او بحث پیدا کوو انشاءالله او دا به زه ثابت کړم چې ګنګوهي صاحب دې کارغه ته حلال ویلي کوم چې مرداري خوري او دغه په دې باندې دیوبندیانو عمل دی تاسو مشر دا خبره کړې وه چې دغه کارغه چې مردار هم خوري او دانه هم خوري دا حلال دی نو بیا که دا تا د اعلیحضرت صاحب نه ثابت کړه حضرت صاحب زموږ مشر دی بس بالکل زه به تاله انعام درکړم احکام شریعت چا لیکلی دی احکام شریعت چا لیکلی دی تا دای پته شته د احکام شریعت هم د اعلیحضرت صاحب کتاب دی کنه هم د اعلیحضرت صاحب کتاب دی زه به د اعلیحضرت صاحب د کتابونو ثابتوم چې هغه دا ویلي دي چې دا کارغه مردار دی د کارغه 3 احکام دي او 4 اقسام دي 3 اقسام به دي چې هغه مکمل طور باندې حرام دي هغې ته فقهاو حرام ویلي اعلیحضرت صاحب هم په دغه باندې فتوا ده یو زما خبر ته زه ته هغه خبرې کوم زما خبر ته وکشه زما خبر زه ته هغه خبرې کوم چې کومې خبرې فقهاو کړي دي او حنفیانو فقهاو کړي دي او د فقه عظیم په کتبو کې دا خبرې ذکر دي پوه شوم خبره باندې مولوي صاحب هلو आवाज में दर्जी हाँ जी आवाज कटकी हाँ नظرت هغه خبر زرت هغه خبرې کوم چې کمی د احناف فقهاو ذکر کړي دي چې زه خپل خبره ختم کوم بیا وایې کنه زه خپل خبره ما خبر د وګ کیده مونږ ته وایو چې دغه 4 اقسام دي دغه ته فقهاو حرام ویلي دي پکې صرف یو 4 نمبر قسم پکې دی چې هغه ته حلال ویلي دغه اعلی حضرت صاحب هم ذکر کړي چې دغه قسم حلال دی کمی ته چې ګنگوهي صاحب ویلي دي کمی ته چې ګنگوهي صاحب ویلي هغه ته حرام ویلي دي درته زو ثابتوم په دې سره ته چې دا کومه خبره کوي اوس خپل خبره وکړه وضاحت وکړه ته ټیم میلاو دا فقهي مسله ده صحیح شو کارغه حلال دی که حرام دی په دې کې صرف دا خبره زه کوم چې دې کې د صاحبینو کولم دی د امام صاحب کولم دی امام صاحب ورته جایز ویلي دي او صاحبین ورته ناجایز ویلي دي او امام مالک رحمه الله ټولو د کارغه هر قسم ته جایز ویلي دي نو فقهي مسایلو کې بچا باندې اعتراض کوو که نه مونږ نو ګوره اول به خپل کول تلو مونږ غیر مقلد باندې هغه په موږ اعتراض کوي که نه فقهي مسله کې هغه د جهل د وجې نه کوي او دا فقهي مسله ده په دې کې څوک سړی کفر ته نه رسي داسې په عقیده خبره وکړو عقیدې زما خبر ته عقیدې ته اصول دي تا چې د دې نه مخکې د اعلیحضرت صاحب نوم دونه په بده سره واغستو که نه چې د احمد رضا خان په ځای ته احمق رضا خان ویلی دی او کټیو هلو اواز درځي
او لکه دونه په طریقې سره تا خبرې کړې دي د بریلیانو نوم ته هم په دونه په بده سره اغستی دی او چیلنج دې ورکړی دی که نه نو اوس خبره خو تا د کارغه روانه کړې ده موږ خو نه ده روانه کړې او نه د سره زه بحث کوم موږ ته پته ده چې په تاسو کې څوک د صاحب د بحث نشته دی چې هغه دا صلاحیت لري چې بحث وکړي خبره دې په کارغه روانه کړې ده او زما خبره ته وکړې ده دغه خبره ته زه اوس وایم چې ستاسو دیوبندیانو کارغانو ته حلال ویلي دي کارغان خورئ زه ته اوس دا ثابتومه چې دا حرام دي تاسو حرام خوراکونه کوئ ستاسو بالکل ویلي دي ورته زه انکار نه کوم مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله ورته جایز ویلي دي ته زما خبره ته غوږ کړه ته وایې چې ما احمق رضا خان ووي که نه صحیح شو اورې او دغه تا ووي که نه ستاسو شپږ اووه کلیپه بره وګوره که نه هغه مفتي ندیم صاحب ته خر ویلي دي زه دا کلیپ دوباره کومه که ما سره محفوظ و اوس د پسې نو ګوره جواب ترکي په ترکي کېږي که نه نو پای کې بیا ګیله نه کوي او بله خبره دا شو که نه چې دا خبره هغه کړې وه نو هغه ده پکار چې بله جواب راکړی وي اوس تا ته ویم چې ته راځه په علم الغیب باندې خبره وکړه په علم الغیب باندې به هم خبرو وکړو مخکې ته په دې خپله خبره کې هار ومنه چې بس بالکل زه پکې په ناحقه باندې یم دیوبندیان په دې کې په ناحقه دي دلیل نشته دی او ګنګوهي صاحب هم خطا شوی دی چې زه بالکل علم الغیب ته ځو رشید احمد گنگوی رحمه الله چې څه ویلي دي د یو فقیه قول نقل کړی پای فتوا ورکړې بس خبره ختمه چې فتوی په ورکړي داسې خبره وکړه چې یاره دغه قول او دا فتوی چې ذکر کړې ده د احنافو د مذهب خلافه ده او موږ د دغې تایید نه کوو هغه په دې کې خطا شوی دی چې زه سره علم غیب ته ځم د احنافو مذهب خلاف باله وکنه چې کله دا امام لکه زما خبر ته وکړې ده دا وی دا وایي د احنافو د مذهب ضرورت یم هدایي لیکلي فتاوی شامل لیکلي بدایع او صنایع لیکلي دوی ټول ورته حرام ویلي دي دی به کې څنګه وایي چې دوی ذکر کړي نو د احنافو د مذهب نه دي بنده د صاحبینو کولم پکې شته که نه ما ته ونه وي د صاحبینو کولم پکې شته که نه د صاحبینو قول پکې چا ذکر کړی دی څنګه ذکر کړی وضاحت یې وکړه نو اوس ما د کتاب مخامخ پوته چې ته کوم وضاحت او ستاسو کتاب کې احکام شریعت دي نو دومره خبر ته اوس زما خبر ته وکړې ته چې وایې ما سره اوس کتاب نشته دی او وایې چې قول د صاحبینو پکې دی ستا نو زه تپوس کوم کله چې قول د صاحبینو او قول د امام صاحب دواړه کې مخالف شي عمل به د چا په هغې کوي تان تپوس کوم د راجح مرجوح کار دی چې کله په د زمانې په اعتبار سره بدلیږي حکم د هر اعتبار سره حکم بدلیږي اوس جو د کارغه دا خدا خو یو داسې یو شرعي مسله ده چې په دې کې خدا خو واضح خبر دی خو د زمانې بدلیدو سره هېڅ قسمه تعلق نشته دی په دې کې به حکم او قول به د چا مني زه خو ته دغه یم چې د امام صاحب قول به مني هغه ته مکروه تحریمي ویلي حرام دی ناروا دي خوړلي او دغه زموږ هم فتوا ده زموږ پې عمل دی او امام صاحب ته مکروه تحریمي حرام ورته ویلي ناروا دي او اوس د لکه مطالعه نه ده کړې اوس دې مطالعه نه دي کړې نو بیا چیلنجونه ولې ورکوې خلک خو مخکې مطالعه وکړي په یو مسله باندې ګوره ته مخکې حکم ولګې بیا وروسته وایې چې ما مطالعه نه ده کړې مخکې نه ښه ټیټه مطالعه کوه په مسله باندې ښه جوړ تحقیق ساته او د بغض حسد واګې د سترګو نه لرې کوه کتاب ګوره د هغې نه بعد حکم لګوه د هغې نه بعد چیلنج ورکوه او پاتې شو د وټسپ دا خبرې زه په دې دواړو ګروپونو کې هم زه ستاسو د خبرې مبرې مې څه وخته پورې اورېدي هم خو بیا دې قلاشم ما ته پته ده چې یاره په دې کې څه صاحب د علمیت داسې څوک نشي چې دا سر سړی بحث مباحث وکړي دا سر صرف طالبان لګیا دي زمونږ او بیا په خپلو کې په یو بل پسې خان دی چې یاره په بریلیانو کې څوک عالم نشته دی د دنیا علما دي په کې خو سره څوک بحث کوي نو په جدي شي په ټول خلک کې او په ټول خبرې کې سره څوک بحث کوي